أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن زمون د بیان موضوع ده د خپل وس مطابق په خپل ښځه باندې مال خرج کول چې خاوند باندې د ښځې د حقوقونه یو لوی حق دا هم دی چې په هغې باندې د خپل وس مطابق مال ولګوي، یعنی د هغې د خوراک، سکاک، جوړې جامې او علاج وغیره هم غم به خاوند کوي او دا د ذمہواری ده، څنګه چې الله تعالی په سورۃ طلاق آیات نمبر 7 کې فرمایي لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ندی ترجمه دادا خرج دی کوي خاوند د فراخی خپلنا، یعنی مال په لحاظ سره، او هغه څوک چې تنګ ده په هغه باندې روزي د هغه نو خرج دی وکړي د هغه مال نه چې ورکړی دی دته الله تعالی. تکلیف نه ورکوي الله تعالی هیڅ یو نفس ته مگر په اندازه د هغه طاقت چې ورکړی دی دته. د بل آیات سورۃ بقره آیات نمبر 233 کې الله تعالی فرمایي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. چې د دې ترجمه دادا او په پلار د بچی باندې واجب دی خوراک د هغې او جامه د هغې د عرف یعنی معاشرې مطابق تکلیف نشي ورکېدلی هیڅ یو نفس ته مګر په قدر د وس د هغه. ضرر دی نه ورکړی کېږي مور ته په سبب د بچي د هغې سره او نه پلار ته په سبب د بچي د هغه سره، یعنی سړو ته چې په ښځو باندې دا غوروالی ورکړی شوی دی نو د هغې یو سبب دغه دی چې دوی په خپلو بیبیانو به خرچه کوي. الله تعالی فرمایي سورۃ النساء آیات نمبر 34 کې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. یعنی ترجمه دادا نارینه مشران یعنی اوچت حاکمان دي په زنانو باندې
په سبب د دې چې غورواله ورکړی دی الله تعالی بعضو د دوی ته په بعضو باندې او په سبب د دې چې خرچ کوي دوی د مالونو خپلونه یعنی په زنانو باندې دا خاوند د خپلې بیبي د خرچ خوراک ذمہوار دی او د دنه به د قیامت په ورځ د دې په باره کې تپوس کیږي د حسن رضی الله تعالی عنہ نا روایت ته چې رسول الله چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي الله تعالی تپوس کوونکی دی د هر ذمہوار نه دا هغه څه په باره کې چې دا یې ذمہوار ګرځولی دی چې آیا د هغې حفاظت کړی دی او قضا یې کړی دی او قضا یې کړی دي تر دې چې تپوس به کوي د سړي نه د هغه د کور والو په باره کې یعنی د کور والو په باره کې به تاسو نه تپوس کیږي چې تاسو دوی سره څنګه سلوک کړی دی یعنی چې خوراک د چا د خوراک څښاک ذمہوار وي نو دا د هغې د خوراک څښاک خیال نه ساتي نو د ده د هلاکت او تباهي دپاره دا ګناه کافي ده حدیث کې راځي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہما فرمائی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي د یو سړي دپاره دا ګناه کافي ده چې ضایع کړي هغه څوک چې دی هغې لره خرچ خوراک ورکوي یعنی د دې نه دا مطلب دی چې دا ډېر لوی ګناه دی چې ته په خپله ښځه باندې خرچ نه کوي نبی صلی الله علیه و وسلم د ښځې په حقوقو کې د حق صفا او ښکاره ښودلی دی چې خپلې بیبي ته به خوراک ورکوي او هغې له به جوړه جامه ورکوي لکه حدیث کې راځي معاویہ بنت حیدرۃ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ویل اے دا اللہ رسولا پمنګ باندې د خپل بیبي څه حق دی هغې وفرمایل خوراک به ورکوي کله چې ته خوراک کوي او جامې به ورکوي کله چې ته جامې اچوي او په مخ به یې نه وهې بدردي ورته مه وایه او مه یې پرېږده مګر په کور کې یعنی خفګان ترې مه کوه مګر په کور کې بلکې شریعت خو دې خبرې هم اجازات ورکړی دی چې زنانه د خاوند د مال نه په پټه د ځان او بچو دپاره دومره مال راواخلي څومره چې د هغې ضرورت وي خو دا حالات چې کله خاوند په دوی باندې خرچ خوراک په صحیح طریقه باندې نه کوي یا د دوی ضرورتونه نه پوره کوي او په دې کې یو مشهور حدیث دی چې تاسو ته به معلوم وي د عائشې رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې ام معاویہ هندی رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل چې یقینا ابو سفیان یو هرسناک بخیل دی نو آیا په ما باندې څه ګناه شته که چېرې زه د هغه د مال نه په پټه څه اخلم
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل ته او ستا بچی ترې په ښې طریقې سره دومره اخلی چې تا ته کافي او پوره کیږي. نبی صلی الله علیه و آله وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې بیبیانو ته د خاوندانو قیدیانې ویلي دي. سلیمان بن عمر بن الاحوص رضی الله تعالی عنہ فرمایي مونږ ته زما والد دا حدیث بیان کړی دی چې یقینا هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته سره حجۃ الوداع ته حاضر شوی وو. نو هغه یعنی نبی صلی الله علیه و وسلم د الله تعالی حمد او ثنا ویلا او واعظ او نصیحت وکړو. حدیث کې واقعا ذکر کړی دا. نو وی فرمایل خبردار د زنانو سره خیر خواهی وکړي پس یقینا دا زنانا تاسو سره قیدیان دي. نو قیدی او جیلی خو په خپله ګټه وټه نه کوي بلکې د هغه د خرچ خوراک ذمہوار حکومت وي. نو د غشان د دې بیبیانو د خرچ خوراک ذمہوار هم خاوندان دي. د ښځې علاج کول او په خاوند باندې د ښځې علاج کول هم په خاوند باندې یو واجب او لازم حق دی. لکه عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ باره کې راځي چې هغه د خپلې بیبي رقیه رضی الله تعالی عنها د علاج دپاره د غزوه بدر هومره عظیمي غزوې نه پاتې شوی وو. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي یقینا عثمان د بدر نه پاتې شوی وو او د هغه په نکاح کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لور رقیه رضی الله تعالی عنها وا چې هغه بیماره وه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمایل یقینا ستا دپاره به د یو سړي هومره ثواب او برخه وي په شان د هغه چا چې بدر ته حاضر شوي وي. د دې آیتونو او احادیثونه دا خبره معلومه شوه چې سړی به په خپله ښځه باندې خرچ کوي او دا یاد ساتئ که چېرته د ښځې وس او طاقت وي یا ورته د مور او پلار د طرف نه مال میلاو شوی وي او یا په خپله کاروبار کوي او یا چېرته کار لځي د شریعت په حدودو کې دننه یعنی با پردزي راځي او د سړو سره پکې ګډون راځي او په هغې سره څه پیسې ګټي او دا ښځه د هغه پیسو نه په دې خپل خاوند باندې خرچه کوي نو په دې کې هم څه حرج نشته. الله تعالی دې موږ له په قرآن او په حدیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.